د لوی بخونکي الله تعالی په سپېڅلې نامه د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو په خیر. خوشحاله او خوښ یم چې له تاسو سره یم او په دې هیله چې تاسو هم تر وروستۍ ګړیو شېبو له موږ سره پاتې شئ. د قاسم سلیماني وژنه هغه څه دي چې د امریکا او ایران ترمنځ یې کړکېچ رامنځته کړی دی او د ایران حکومت او نن په ځانګړې توګه د دوی ملي شورا یوه خبره دا هم وکړه چې حتی د قدس ځواک ته دوی د 200 میلیونو په شاوخوا کې ایرو ورکوي او د دې ترڅنګ به یې نور هم د حمایت دپاره لا نورې ډېرې پیسې په راتلونکو کلونو کې هم د بودیجې البته د بودیجې له لارې د دوی لپاره تمویل کړي. مهمه دا ده چې د غچ اخیستو ګواښ هم کېږي. خو بیا د ناټو سرمنشي یوه خبره یاده کړې ده او په ټوله کې ورته اشاره کړې ده ناټو ویلي په ټوله کې چې دغه پرېکړه د امریکا او د ناټو پرېکړه نه ده. نو مهمه خبره دا ده اساسي او د بحث ټکی دا دی چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ نورې سیمې یا نور هیوادونه په ځانګړې توګه افغانستان دپاره ستونزه پیدا کولی شي که نه او د دوی دواړو ترمنځ تاوتریخوالی زموږ او ستاسو او تر څنګ یې د سیمې د هیوادونو په ګټه دی که په زیان او د حل لاره څه ده. دا نورې ډېرې خبرې نن په بحث کې لرو. تر څنګ به ستاسو تلیفوني اړیکې هم راسره په دې هیله چې تر پایه له موږ سره پاتې شي. په ننني بحث کې ځان ته نیم درون او قدرمن مېلمه عبدالمناف صاحبزاده د چارو شنونکي راسره دی. دته ښه راغلاست وایم. وخت په خیر. وروسته راغلي ورسره بحث پیل کړو. صاحبزاده صاحب ستړي مه شئ. وخت مو په خیر. سلامت سه جوړ سي تاسو ته د ژوند تر تخنیک کارکونانو ته او لیدونکو ته د زلوکو سلامونه احترامات تقدیموم. ډېره مننه. زموږ سلامونه او احترامات هم ومنئ او غواړم له تاسو البته وپوښتم صاحبزاده صاحب چې په ټوله کې د امریکا او ایران کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ او په کوم نظر ورته ګورئ؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګچې دا کوم تازه او نوې مسله نه ده. هغه وخت نه چې ناټو ایساف افغانستان ته راغلي د ایران او د امریکا په منځ کې دا کړکېچونه وجود لري. خو بالخصوص د اخر کړکېچ دا د قاسم سلیماني وژنه د عراق د میدان وی په خوا کې د امریکا له طرفه دا وضع نور متشنجه کوي. دلته دوه حالت په وجود شو. یو خپل د ایران حالت دا د خمینی او د خامنی د خلکو دا یو په نفع دا کار تمام شو. که تاسو پیاجېږي کله چې د نفت قیمت زیات شو ټولو خلکو مظاهرې وکړلې. هر یو خپل بې باضابطه خبرې کولې او دغه اخرو وختو کې تقریبا 300 نفر په شهادت هم ورسېدل د مظاهرچیان. خو یو نو تشنج روحیه په ایران په خلکو کې ایجاد شوی و ولیکن دا قاسم سلیمان وژنه د هغوی یووالی پیدا کړ. خمیني د خامنې د دغه موقع سره ډېر ښه استفاده کوي. ښه وسیله تبلیغاتي پیدا کړ او دا خلک د انسجام په خاطر باندې د شهادت نه ډېر ګټه اخلي. دا یو مطلب. دوم په ډیپلوماسي اساسا کې دوی هم د خپل ځان په ګټه حصه اخلي خپل نفع ګوري پکې. ولې راغلو په ارتباط د دې تاثیرات وغواړو که نه دا تاثیرات په منطقه کې لري. مثلا د افغانستان په مسله باندې لري. که چیرې موږ تاسې د خپله د جواد ظریف مصاحبه او د قاسم سلیمان د لور مصاحبه موږ تاسې مطالعه کړو. هغوی مستقیما دا یې ویلي چې چیرته موږ که چیرې عمل کوو هغه ځای کې عمل کوو چې هغه ځای ولو چې هغه ځای د امریکا په حصه کې قرار لري په احاطه قرار یا د هغې په مدافع قرار لري. هغه ځای ولو په دې کې افغانستان نوم یې اخیستی دی، سوریه کې نوم یې اخیستی دی، عراق کې نوم یې اخیستی دی. هم یې لور هم دغه ګرچې زموږ داسې رهبري ډېر معقول او منطقي ایسې نیولی سیاست نیولی. د افغانستان د حکومت دریځ تاسو ستایي کومه اعلامیه چې دوی ورکړه کامله دا افغانستان خاوره یې وویله چې د هېچا په ضد باندې به نه استعمال ګرچې ده په خپله رئیس جمهور هم خپله وزیر خارجه د امریکا سره وغږېده، په خپله د سفیر د ایران سره وغږېده، وزیر خارجه د ایران سره وغږېده او دا یې ویلې موږ نه غواړو موږ خاوره یا ستاسې لخوا یا د هغې لخوا د تاسې په ضد موږ سوال ته نه پرېږدو. ولې بیا هم هغه حالت چې اوس فعلا ایرانیان منځته راوړي دا امکانات شته، احتمال شته دا زموږ ته صلح پروسه تقریبا یوه باندې تاثیر لاندې راوړي. یو پوښتنه او سوال دا هم دی چې که چېرته د ایران او امریکا ستونزه ښه به دا نه وي چې عمل ته یې په خپلو هغه مشخص ساحو کې سره حل کړي، نه په هغه هیوادونو کې چې امریکا د هغوی مرستندویه ده او کومک ورسره کوي. دا خو معقول سا نظر دغه رویه دغه پالیسي دغه سیاست زموږ ته د مرکزي رئیس جمهور نیولی دی دا چې دیو په شافل مسله په خپل ځای کې بیان کړي، نه باید نور منطقي مسله. ولې ګوره دا قاسم سلیمان کوم ځای کې ویشته؟ عراق د میدان اوی په خوا کې ویشته که نه. دې نه معلومیږي هر یو چې کوم ځای کې نفع ګوري عمل ګوري اقدام کوي. او موږ دا غواړو چې باید زموږ وطن زموږ خاوره زموږ دولت
دا ابتکار ولی چې په دې کې ځان په دې شکل کې ځان شریک نه کړي دا به ډېر معقول وي. او افغانستان حکومت خو پرته له دې چې په شخړه کې داخل شي حتی بېطرفي څرګنده کړې او ویلي دي تاسو یې اعلامیه په خپله وویله بیخي کاملا دریځ او په خپله د ولسمشرۍ ماڼۍ دریځ د ولسي جرګې غړو هم وستایي او ویل چې د دوی دریځ د قدر وړ دی. بیخي کاملا له تاسو وپوښتم چې که چېرته د قاسم سلیماني لور د افغانستان نوم اخلي یا د نورو هیوادونو نوم اخلي دارنګه د عراق سوریه یا نورو یا د دوی د پوځ مشران یا د دوی د سنا غړي یا د ولسي جرګې غړي فکر نه کوي چې اصلا دوی په خپل ځان په خپله عریضه کې او پرته له دې چې د ځان دپاره نورې هغه اسانې لارې پیدا کړي ستونزمنې لارې انتخابوي؟ دا فعلا خو فعلا ایران غواړي تبلیغات وکړي د تبلیغان نه د خپل ځان په ګټه د خپل د موقف د لوړولو په خاطر باندې په دننه د ایران په خارج ایران کې ورنه استفاده وکړي. ایران د لاس هېڅ نه کوي او نشي کولی څه شي خو دا چې د سوریه او د عراق او د لبنان او د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنا ده چې دا هم په زور مجبوري دي ته چې دغه مسله کې دوی باید محتاط اوسي. هم سوریه رهبري باید محتاط اوسي هم د افغانستان. خو موږ په عمل کې موږ زوم په نظر باندې بدون لدې چې رهبري د ایران اوسنی حالت کې تبلیغات وکړي د تبلیغات استفاده وکړي نور هېڅ د لاسه نه کړي. ډېره مننه. یوه تلیفوني اړیکه اخلم بیا به تاسو ته راورسم. سلام وخت مو بخیر ستړي مه شئ. سلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم ځای نه؟ زه خو سید مشال امین یم د خوست له اړیکې نیولې ده. امین صاحب ستړی مه شئ وخت دې بخیر. خدای دې وکړه. دا مېلمه ته هم سلام وایو تا ته هم سلام وایو. علیکم السلام. موږ هم تا ته سلامونه وایو. تاسو موضوع خو د ایران په اړه کې مهرباني. نو د افغانستان خلک خو ډېر میان دي وزګار نه دي چې باندې دي کار وشي دي کله زموږ چې څه مداران ټول مسؤل دا دی یو. دویمه خبره ده چې د امریکایانو چې څومره خراب خلک وو نو کذاب دي په سراجي نو کردي ولې راوستل ایران خو دې ته یو نو تاسو موږ خو دا خبرې دي چې دا پردۍ خبرې دي څومره افغانستان خلک باید په ګډه دي پالنه کړي. تاسو پکې څه وایي جناب صاحب؟ دغه ورور خپل دیدګار لري. البته دغه راوستل د امریکایانو د کرزي سره له طرفه یوازې نه دی شوی بلکې د هغه وخت نظام چې د هغوی په راس کې استاد برهان الدین رباني وجود درلوده او یو سیستم یو نظام وجود درلوده د هغوی له خوا دا خواهش شوی دی چې مارشال صاحب فهم او استاد رباني او دا کرزي صاحب راغی په رئیس دوره موقع پکې اشتراک وکړ دا هم پکې صحیح دی اساسا دا نور قوتونه پکې دې کې صحیح وو دا یوازې د کرزي ګناه نه بلکې په مجموع کې که چیرې دغه ګناه وي دا راغوښتل د جمعیت اسلامي حزب د جمعیت اسلامي ګوند د هغې رهبري او د هغه سیستم او نظام دا مسؤلیت په غاړه دی یوازې کرزي نه د کرزي په شمول باندې البته خو راغلو د دغه مسله چې د ورور ویل چې په ځای کې موږ بیکاني ورته موږ په زور په دې کې ځان نه داخلو په خپله د جواز ظریف خبرې مطالعه کې د قاسم سلیمان د لور خبرې مطالعه کې او د نورو سیاستمدارانو خبرې مطالعه کې دا راجوته موږ ته پر جوړه ایرانیان افغانستان د پر ګسټنه کوي او موږ دا وایو زموږ رئیس جمهور ډیر واقعبینانه او عالمانه خبرې ورته وکړې زموږ خاوره به هیڅ کله د ایران په ضد استعمال نشي او موږ تاسو ایران نه دا هیله لرو چې تاسو باید زموږ په خاوره کې مداخله ونه کړي دا زموږ موقف دی بیطرفانه موقف د دولت. یوه اړیکه وکړم بیا به بېرته راورسم. سلام وخت مو بخیر ستړي مه شئ. که زما غږ لري مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ ستاسو اړیکه له ما سره پرې شوه. لیدونکو هیله مې دا ده چې کله له موږ سره اړیکه نیسئ د راډیو او ټلویزیون غږ مو ټیټ کړئ خپل غږ مو لوړ او وروسته له هغې راسره خبرې اترې وکړئ. سلام وخت مو بخیر ستړي مه شئ. که زما غږ لري مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ احسان الله ما وروره د بغلان نه. احسان الله خان د بغلان نه ستړی مه شئ وخت دې بخیر. یو څه وروره سلامونه مې کښلي تاسو ته او ستاسو ګران مېلمه ته وایم وروره خدای دې وکړي چې جوړ او تیار اوسئ. سلام ته دې وعلیکم مهرباني. موضوع کې مې وروره غوښتل یو څو خبرې تاسو ته وکړم. مهرباني. موږ افغانان و ایران ته وروره ډېر مهاجر لرو ډېر مجبور یو یعنې نیم ځوانان مو دا اوس په ایران کې په کار باندې بوخت دي. وروره زموږ حکومت باید داسې یو خبره وکړي چې د افغانستان په ګټه یې داسې نه چې دوی داسې یو خبره وکړي وروره چې هغه د افغانستان په تاوان یې امریکا د خپل نفع ګوري نور خارجي دولتونه د خپل ګټې ګوري. وروره موږ باید داسې یو کار
ولس په ګټه باندې وروره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو ده. مشران چې موږ دا غواړو چې داسې یو کار دې وکړي، خدای وکړي موږ ته. ډېره مننه، کور مو ده. افغان حکومت خپله بېطرفي وغوښتې او جناب صاحبزاده صاحب هم ورته اشاره لرله او د افغان حکومت دریځ یې وستایي. نو تاسو که چېرته رسنۍ لیدلي کتلي اوسي هم خبرونه لیدلي او اورېدلي اوسي، تاسو به دغه موضوع حتما اورېدلي اوسي. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. که زما غږ لرئ مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ الو، سلام علیکم. وعلیکم، څوک له کوم ځای نه؟ اورم خو خیر. صاحبزاده صاحب، افغان حکومت پرېکړه ستاسو یې هرکلی وکړو د اعلامیې او تر څنګ یې د دریځ، خو لا نور کوم کارونه پکار دي چې هغه باید ترسره شي تر څو موږ د دوو ډلو ترمنځ یا د دوو قوتونو ترمنځ د جګړې ډګر ونه ګرځو؟ زموږ په اند باندې هغه قوتونه، هغه افراد او اشخاص تقریبا د ایران تر سیوري لاندې کار کوي، هغه قوتونه باید پوه شي چې د افغانستان ملي منافع ځانته ملي منافع لري. دیو باید د خپل د ملي ګټې په اساس باندې ځانونه خپل عیار کړي، دوی باید احساساتو نه کار وانه اخلي. اوسنی مرکزي حکومتو دا ابلاغیه چې موږ مطالعه کړه، د دې روش موږ مطالعه کړله، واقعا ښه موقف یې نیولی، لکه هغه مخکې ورو چې دا تفسیره وکړله، بېطرفي خپل پالیسي بېطرفي ښکاره کړی دی، یو طرف یې ټینګ کړی نه دی. دغه په عمل کې پیاده کول دا ضرورت دی. ولې هغه قوتونه بیا تکرارونه چې د هغوی په طرف کې واقع دي، هغوی نو دا هیله کوو چې زموږ د حکومت مرکزي پالیسي دا باید تایید کړي او د دغه رڼا کې خپل فعالیتونه خپل کارونه باید لکه مخکې غوندې ونه شي. دا په نوم د فدایان یو قطار جوړېده، محقق صاحب لاړ هلته د هغې څخه دفاع یې وکړه، در حال چې هېڅ خارجي مملکت دا حق نه لري چې د افغانانو په استخدام کې هغه کار خپل نقش ولګوي. دا کار وشو، خو اوس دغه محقق صاحب د نور طرفدارانو څخه دا هیله کوو چې په دې کې خپل بېطرفي وساتي، خپل مرکزي پالیسي په حساب باندې خپل ځانونه عیار کړي. ډېره مننه، یو تلیفوني اړیکه واخلو، بېرته به تاسو ته راوګرځم. نو لیدونکو اورېدونکو، ستاسو تلیفوني اړیکې راځي، خو زما هیله دا ده چې کله له موږ سره اړیکه نیسئ د راډیو او ټلویزیون غږ مو ټیټ کړئ، خپل غږ مو لوړ او وروسته له هغې راسره خبرې اترې وکړئ. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام علیکم. وعلیکم، څوک له کوم ځای نه؟ عبدالله له غزني نه. عبدالله د غزني نه، ستړی مه شئ وروره، وخت دې په خیر. سلام تاسو او درانه مېلمه ته. علیکم السلام. زما د مېلمه سلامونه هم ومنه او عبدالله وروره نظر دې راسره شریکه د خپرونې د موضوع په اړه. نظر خو تاسو د امریکایانو خبره وکړه چې امریکایان افغانستان ته چا راوستي، افغانان موږ ونه کړی ورور اړیکه نیولې وه. عبدالله ورور هغه وویل چې امریکایان افغانستان ته کرزي صاحب راوستي. کرزي صاحب نه دي راوستي، هغه په خپل زور باندې راغلي دي. ته دې وروره خپل غږ د ټلویزیون له لارې واوره چې کله دې ښه تسلیت وشي وروسته له هغې له موږ سره اړیکه ونیسه. ځکه زما خو ور تاسو نه هیله دی چې د راډیو او ټلویزیون غږ مو ټیټ کړئ او کله چې له موږ سره اړیکه نیسئ کوښښ وکړئ د خپل ټلیفون له لارې خبرې وکړئ تر څو ستاسو اړیکه هم له موږ سره قطع نه شي او د نور لیدونکو اورېدونکو وخت هم ونه نیول شي. دا چې امریکایان هر چا ته راوستي دي نو په هغې باندې صاحبزاده صاحب خبرې وکړي. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. که زما غږ لرئ مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ ستاسو غږ هم په سمه توګه رانغی. د هیله چې ستاسو غږونه ما ته په سمه توګه راشي او زه وکړم کولی ستاسو اړیکې واخلم. سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. سلام علیکم. وعلیکم، څوک له کوم ځای نه؟ راشد له کابل نه خبرې کوم. محترمه تا ته مېلمه ته او ټولو اورېدونکو ته لیدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. وعلیکم د السلام. افغانستان د حکومت په پالیسۍ باندې ما دغه نظر تاسو وګورئ. په ټول تاریخ کې د سپین ږیری مشر د ده به تاریخ معلوم وي. د ماو مردو نن ده خو دغه نجیب نه راځي خو دا حکومتونه مې یادېږي. تاسو وګورئ په دا ټول تاریخ کې دا شل کلنی حکومت چې امریکایانو دلته وجود ته راوستلی ده د ایران یا د پاکستان نوکران په ټول تاریخ کې نه دي تېر شوي ځکه دا شل کاله کې چې تېر شوي دي. تاسو وګورئ اوس د میډیا د طریقه ما واورېده چې دغه د سلیماني په ځای چې کومه ټاکل شوی دا وایي پرون د قانون بامیانو ته هم راغلی ده خپل بوډاګي والي شوی لیدلي دي. او بل تاسو وګورئ د امریکایان او ایرانیان اسرائیلیان او برټانیان پاکستان اسرائیل دا ټول یو پارتنران دي. یوه ډله دا چې غولونکی خلکو ته خبرې کوي چې دا مندیزونه چې د دغو موږ ورسره دښمنان یو څه شي وکړو. وګورئ لبنان شویګانو ته تسلیم کړه امریکایانو، یمن ورته شویګانو ته تسلیم کړه ایرانیانو ته، او عراق سوریه
د افغانستان بعضې برخه یې دا ایرانیانو ته تسلیم کړی د افغانستان حکومت سلو کې 50 ورته تسلیم کړی. تاسو وګورئ دلته یې دوی د میډیاګانې وګورئ، تصویري او غیر تصویري چاپي میډیاګانې، کلتوري یرغل چې دوی دلته کړی ده، د پوهنتونونو ته دوی دانشګاه وایي. تاسو وګورئ چې دا یرغل دلته کړی ده په افغانستان حکومت کې. دا پیلي د امریکا کوم حکومت چې د امریکایانو لاس لاندې دلته د دې کې څونه نفوس لري ایرانیان، که سلو کې 40% پاکستان نفوس لري، 60% ایرانیان لري، تر 80% پورې. نو د افغانستان د حکومت اعلانیه داسې د ستاینې نه ده. تاسو وګورئ چې دا کوم ځای ناست دی بامیان ته راغلی دی، دې باید دا یې نیولی وای، ده ته چا ویزه ورکړې، چا اجازه ورکړې ده چې دا راغلی ده د بامیان ولایت کې کتل شوی ده، هلته یې والي سره کتلي دي. دې باید پوښتنه وشي که دا چېرته نفوس ونه لري یا دا ډېره مننه، ستاسو نظر هم واورئ. خوشحاله اوسئ راشد. که دا راز کې څوک دی چې دا یې لاس لاندې نه وي، نو دا څنګه راځي په خپله خوښه باندې. دا خبر په څه شي کې نشر شوی ورور راشد ورور که ته ووایې موږ خو دا خبر ونه لیده په یو میډیا کې چې هغې راغلي او بامیانو کې د والي صاحب سره لیدلي. خو د اشنا تلویزیون باندې اشنا تلویزیون صحیح ده، ډېره مننه. کور بدن تاسو پکې څه وایي صاحبزاده صاحب؟ سبحان صاحب زما په نظر نه دا تبلیغات دي. تبلیغات تر دا نن پورې قاسم سلیمان تر اوسه دفن شوی نه دی. سبا ته بل سبا ته هغه دفنېږي. د هغې مرسل د هغې په ځای ناستې تعین شوی دی. مرسل د قاسم سلیمان ځای ناست تعین شوی دی. هغه تر اوسه پورې خپل ځای ته نه دی تللی. څه خاصه ځای چې افغانستان ته هغه د بامیان سره وګوري د دغسې فرصت هغې سره نشته. تر اوسه د خپل څه کې غم نه دی خلاص، نه بامیان ته راغلی. هر چا دا فش کړی دا مطلق تبلیغات دی او دا بامیان د افغانستان یو جز ولایت دی، هېڅکله دا بېرېدی نه شي. دلته هغه که راځي طبعا حکومت مرکزي ورسره اصل اعتبار لري، ویزا ورته ورکوي. دا مرکزي حکومت په دې اعتبار نه شي غږېدلی. دا یو شخصي خبرې دي، دا زه بیخي نه منم. هسې خو زموږ استاسو ډېر مشران تللي دي په ایران کې ګډون کړی د هغوی شخصي تللي شخصي تللي که نه. ګورې په د دولت مرکزي په ابلاغي کې ستا ناویلې زموږ سفیر هلته نمایندګي کولی شي، هلته موقف صاحب تللی دی، که کرزی صاحب تللی دی، هغوی شخصي تللي دي. شخصي د هغه تګ راته د غمازي په خاطر باندې دا خو څوک ونه شي کولی. یو اړیکه اخلم، دغه اړیکه له موږ سره پرېښوه، لیدونکی اورېدونکی په لاین کې پاتې شو. سلام وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. مهرباني څوک له کوم ځای نه؟ محمد زابل ولایت خبره کوم زابل ولایت خبره کوم د ایران څخه. مهرباني د ایران خبره کوم. وام یې اورېده وروره غږ دی، خبرو ته دې دوام ورکړه. ما ته دا مشرانو چې دا ګیله ده ما په دا خپل نو ټلیفون مو ګډبای ولیکه او چارج خلاص شو. ستا اړیکه له موږ سره پرېښوه، لیدونکي او اورېدونکي له تا بخښنه غواړو. دې ته راګرځو صاحبزاده صاحب په ټوله کې چې دغه په ایران کې د افغان مهاجرینو په ژوند به د امریکا او ایران ستونزې منفي تاثیرات ولري که نه؟ زما په نظر باندې تر اوسه پورې تر اوسه داسې روحیه شخص زه په هېڅ د نظامي داسې فکر نه کوم چې ایران د هغې په مخک داسې عکسالعمل ښکاري کړي چې هلته په حساب سره یو جنګ نه وکړي د ایران او د امریکا په منځ کې، او نه د ایران نظامي قوت په دې اندازه سره دی چې هغه وکړی شي یو ورځ یا دوه ورځې د امریکا په مقابل کې مقاومت وکړي. ګټې د ایران ډیپلوماسي هغې اړیکې د روسیې او د چین سره تقریبا که چیرې هغه دولتونه د دې په خوا کې ودرېږي هغه وخت کولی شي ایران یې ادعا وکړي. اوس تر اوسه پورې خو دغه ټول حالت په حالت د تبلیغات کې دی. د تبلیغات د چوکاټ څخه وتلي نه دي. که چیرې دغه جریان د تبلیغات د چوکاټ څخه راوځي واقعا د مهاجر باندې تاثیر اچوي. دا ورور چې اړیکې ونیو د دې هدف همدغه شی و چې د افغانستان مهاجر ته به اهمیت ورکړل شي. زموږ مرکزي دولت خوشبختانه د هغې ټولو خاصو په نظر کې نیولی یو مطلع ابلاغه یې صادر کړی چې د هغې ابلاغه په نتیجه کې هم د ایران د رهبرۍ څخه او د امریکا رهبرۍ څخه دا خوا شوې ده چې د افغانستان ولس سره باید غرض ونه کړي. څه چې ایران کې دي، پاکستان کې دي، په خپل افغانستان کې په خپل افغانستان خاوره ده، په دې کې موږ اړیکې نه زموږ خلکو سره به دیو کوم عکسالعمل ونه ښیي. دا خواست دی زموږ او زموږ مرکزي حکومت دا پالیسي نیولی دی، دا معقول دی او د دې نه زیات څه بل کېدی هم نه شي. تاسو څه فکر کوئ چې افغان حکومت باید له کومو کړنو لارو چارو کار واخلي تر څو موږ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ نه شو، حتی بندیزونو سره مخامخ نه شو، یا زموږ په دې اقتصادي راکړه ورکړه کې او امنیتي برخه کې ستونزې را پیدا نه شي؟ فقط دا اوسنی سیاست او کوم پالیسي دی غوره کړی، کوم ابلاغه دغه ابلاغه په اساس باندې عمل وکړي تر اخر ځان عیار کړي. موږ هیڅ نو
عکس العمل سره مخامخ کیږو نه ان شاء الله. او که شي دینه واړو او د پردې شاته بلې ته اقدام وکړو طبعا هغه وخت موږ تاسې هم اقتصادي ضرب وګورو، هم نظامي ضرب وګورو، هم سیاسي ضرب وګورو په هغه حالت کې. ولې زموږ هیله دا ده چې زموږ اوسنۍ رهبري په راس کې محترم اشرف غني صاحب ډېر دقیق سنجیده عمل کړی دی، دې نه وروسته هم دقیق او سنجیده عمل وکړي. د مهاجرینو خبره چې کله مطرح کیږي یا د کډوالو خبره مطرح کیږي، څه فکر کوئ چې افغان کډوال ته لازمه نه ده چې خپل هیواد ته راشي؟ موږ په ځای د دې چې راشو نور لا ورځ تر بلې زموږ افغان ځوانان ځي او په ګاونډي هیواد ایران کې مزدوري کوي. دا مشکل خو زموږ تاسې په افغانستان کې خپل دروني مشکل دی. موږ تر اوسه نشو کړی سرتاسري امنیت راوړو. ګوره په خپله کابل ښار کې موږ تاسې حاکمیت د امنیت نه لرو. کله چې امنیت نه وي زموږ کډوال په کوم شکل سره راشي افغانستان ته؟ دا چې ولې امنیت نه راځي دا به بېل سوال دی. آیا داخلي نه غواړي که خارجي نه دا به بېل سوال دی. د امنیت نشتون په اساس باندې زموږ کډوال هلته موجود هلته واوسېږي. ولیکن زموږ هیله دا ده چې د ایران رهبري باید په دې کې ډېر دقیق ارزونه ولري، څېړنه ولري، د افغان مهاجرینو سره مداخله ونه کړي. همداسې چې مخکې سوریه ته د افغانستان د شیعه ورونو ځوانان رالېږل دا رویه باید بېرته تکرار نه شي. زموږ دا خواست ده. تاسو وویل چې دغه د امنیت بود مهم دی، د امنیت اړخ مهم دی په ټوله کې. ستاسو د تجربې د مخې نه صاحبزاده صاحب دغه وروستی امنیتي وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ په کوم نظر یې ارزوئ؟ اوسنی حالت کې چې ګورو دا زموږ تاسې د انتخابات ډېر منفي تاثیر اچولی دی. ولې؟ په موقع سره د هغې ابتدایي اسم اعلان نه شو، د هغې نهایي نتایج هم تر اوسه اعلان شوی نه دی. کمیسیون د شکایت په څېړنه د هغې په شکایت باندې دی. هره ورځ چې دا ټاکنې نه اعلانېږي په هماغه اندازه سره هم اقتصادي، هم سیاسي، هم نظامي د امنیتي له لحاظه موږ ضربه ګورو. اوس په یوه دی چې موږ تاسې امنیت په ښه کېدو خواته روان شي، ولې په خرابېدو خواته روان دی. زموږ خواست دا دی چې کمیسیون د شکایت د انتخاباتو هغه هم دقیق کار وکړي، زر کار وکړي، زر دغه پایلې خپل اعلان کړي، تر څو د افغانستان ملت په مجبور کې هر څوک په خپل بخش کې درست کار وکړي، منظم مخته لاړ شي. د ناټو دغه خبره چې په قاسم سلیماني برید د امریکا کارونه د ناټو پرېکړه، څه فکر کوئ د دې خبرې اصلي او اساسي تعبیر څه کېدلی شي؟ خو اصلي تعبیر دا دی امریکا داسې یو عمل وکړي چې په حساب سره په هېڅ معیار بینبري باندې دا برابر نه و، په هېڅ مناسبت ډیپلوماسي باندې دا برابر نه و. ګوره د عراق ملک کې یو دم راکټ فیرول د هغې حاکمیت ایسه کول نقصول دی په حقیقت کې. ناټو اساف دا وایي دا کار چې ترمپ وکړو موږ یې نه منو. دا نه منل معنا په دې معنا نه ده چې دوی هغې نه ځان راباسي. تنه دا ډیپلوماسي په چوکاټ کې د سیاست په چوکاټ کې فقط د ځان راوویست چې موږ په دې کې ملامت یو، ملامتۍ یې وغواړو، بس بل خبره نشته. ډېره مننه جناب صاحبزاده صاحب، زموږ د بل منلو بحث سره راځي. لیدونکو اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د خپرونې تر وروستۍ ګړیو شیبو له موږ سره وې. د تخنیکي همکارانو مننه چې خپرونه یې تاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړه. د نن دپاره خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې شپه مو په خیر. لویه